اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب. الصلاة والسلام على رسوله الكريم حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على وصيه ووزيره علي بن أبي طالب. ثم الصلاة والسلام على سيدة نساء العالمين وولديها الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. قرم دي مختصر واحكي سنة عريس تاس خدمات کی ذکر کن تای آئی ومتعلق سنة عريس ما مخي هم ذکر کردو ده عنوان سرات امام باقر علیہ السلام جابر بن يزيد جعبي ديت أعرض نفسك على ما في كتاب الله. تخبل جان خبل نفس قرآن سروتلا قرآن کی خبل جان پیدا وکړه اتا نفس څه خصوصیات دي او څه صفات دي. انسان خپل ځان قرآن کې اړولټوي چې زه مثلا فقط مؤمن ادعا کوم یا نه مؤمن هم یم. اهل بیت علیهم السلام فقط منلی ادعا کوم یا نه اهل بیت علیهم السلام سره یم هم لکه څنګه چې کونو مع الصادقین د الصادقین سره یم یا نه یم. نن غواړم اندی آیې کوتلې کې یو بل طرف ته اشاره کوم لکه څنګه د آیې ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. سجاب تو خداوند عالم اطاعت وکړو و د رسول اطاعت وکړو دا به هغه کسانو سره چې خدای هغه باندې انعام کړی دی. هغه کسان څوک دي چې څلور گروه دي. اول انبیاء من النبیین والصدیقین
صدیقین و شهدا و صالحین. دا سالور کن. یعنی که چوک دی خداوند علم اطاعت کوي، دی رسول اطاعت کوي، هغه دغه سالور گروه سبوي، دنیا کې هم آخرت کې هم. لکه څنګه ما ویلو چې موږ دعا کول چې پروردگار اهل بیت علیهم السلام سره محشور وګرځوي. پروردگار اهل بیت علیهم السلام نام دنیا و آخرت کې جدا مکړي. خب فقط دعا څنګه پاتې ولګي چې موږ دا دعا قبول هم دی یا نه، یا فقط دعا د کو لفظا قلبا نه، عملا نه، صرف لفظا دعا د کو پروردگار اهل بیت علیهم السلام محشور وګرځوي او جدا مکړي. پاتې خو یار ته ولګي چې اهل بیت علیهم السلام سیم یا نه یم. که غواړي چې ته پاتې ولګي چې اهل بیت علیه السلام سره یم، نو بیا یې سره دوه شیان واخله: د خدای اطاعت و د رسول اطاعت. و بیا قرآن یې چې ما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. چې تاسو ته رسول څه دیر کړي هغه واخلئ، څه منع کړي هغه پرېږدئ. خو که دا صفات درکې دی، که کوم ځای کې ویلي چې رسول الله ویلي دی چې دا حلال دي، وایي چې حلال دي. که وایي چې حرام دي، وایي چې حرام دي. مسجد ته راشه، مسجد په وخت په کار دی مسجد کې، یعنی لمانځه په وخت په کار دی مسجد کې، یا حد اقل په کار دی عبادت نماز حالت کې. که نه هلته اذان شروع وي ته بل چې ته سر وي، بیا پوه شه چې په شهریت سره یم. لکه څنګه هغه صاحب یو وار درس کې ویله چې تاسو ټوله موجود وئ، ځکه امام زمان علیه السلام یو ځای کې موجود دی. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجه. د عقل تقاضا او د حق تقاضا چې امام زمان ته لاړ شي. که امام زمان چې د بل شي ته وي ته بل طرف ته ځي، مسجد طرف ته. مثال امام زمان مسجد کې فرض مسجد کې امام زمان حتما کیدای نشي چې سنن الهی باندې امام زمان اولی وقت باندې پابند دی. از وجه د اولی وقت الموز ډیر زیات فضیلت هم بیان شده. امام زمان اولی وقت باندې الموز کوي. پس امام زمان دم وایي، امام زمان منون کې په کار دی چې مغالطه وکړي. بیا قرآن کچیری د لهو لعب مجالسونه منع کړي دی، ته د اهل بیت منون کوي، د رسول اطاعت کوون کوي، په کار دلته نه وي کړی. کنده سی نه دی. اندی زمن کې کسترګې واړو دغه آیات ته یوه مشرط څنګه تشکیل کېږي. که دغه آیات کې لږ تدبر وکړو، لږ دقت وکړو، قرآن کې خداوند علم دغه آیې کې د یوې صالح معاشرې، د یوې ایمان نه ډکې معاشرې دغه یوې آیې کې مکمل ټول امور راجمع کړي دي. قرآن دنه کسان لکه موږ غوندې کې همداسې تلاوت کوي، خو تدبر پکار دی. تدبر وکړه کې بیا انشاء الله سر به سای شي. یوه مشره څه که غواړي صالحه مشره جوړه شي، یوه مشره که غواړي چې هغه مؤمنه مشره وي، څلور شیانو ته، څلور ګروهونه ورته لازم دي. اول انبیا، لکه څنګه آیې کې ویلي دي انبیا چې کوي څه کار دی. تاسو نه پوښتنه کوم انبیا څه کار دی؟ شریعت دین راوړي یا هدایت راوړي. د دین رسول د انبیاو کار دی. انبیا دین رسوي. اوس کله انبیاو دین راوړل، دویمه مرحله چا جوړېږي؟ صدیقین. ولا صدیقین لکه کسه څنګه دا لفظ نه واضح ده. صدیق یعنی څه؟ یعنی یو صادقی که یو صدیقی فرق ده، صفت مشابهه ده. یعنی اصلا یعنی چې د درویغو څه کې شبهه نه وي. خو دغه ځای کې صدیقینه چونکې آیې شأن نزول هم ازش دی. اهل بیت علیهم السلام مراد دي. او اهل بیت علیه السلام یعنی څه؟ یعنی رسول څه هم راوړي دي. لفظ بای لفظ اهل بیت السلام منتقل کړي. بیا اهل بیت علیهم السلام لکه څنګه کما حقه کما کان څنګه دین رسول الله راوړل مغاشه حفاظت سره معاشره کې چا کړل؟ تبلیغ وکړل. صدیقینو کو تبلیغ کول.
بیا سترګې وغړوه صرف اهل بیت علیهم السلام نه چې څومره هغه کسان چې کوم دي چې هغه د دین تبلیغ کوي هغه اهل بیت علیهم السلام لکه انځور جن همیلی دي کنه العلماء ورثة الانبیاء انبیاء کول کې دین رسول صدیقین مثال صدیقین کول کې کنه اهل بیت الاسلام و اهل انبیاء علیه السلام کار میکنن قبیله انبیاء یا دوی خاصه اس کی چیزی مال دارد نمیشه خلق کنه خود دین حفاظت چون که دین محافظان دیگه وجه نفرسی خب دریان گروه چی ضرورت ہے شهدا و ضرورت ہے یہ مشرق تشکیل کوالی پارا اگر سنگی کدا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یا نور انبیاء علیهم السلام دین راوړلو اهل بیت الاسلام یا دین نورکم انبیاء او اوصیاء او تبلیغ کړلو مختلفو مناطق ته ورسولو دین اوس کېدای شي مشرقي سره داسې کسان پیدا شي چې هغه لجبازي کوي دین خرپولو کوشش کوي غواړي چې دین سره مقابله وکړي دین اسبن چکي یعنی اسبن ببرش دین را چې کله دین خرپولو کوشش کوي کله دین سره مقابله کوي دغه ځای کې شهدا او وظیفه لري چې شهدا راشي هغه دین د پاره سپاره جوړ شي هغه مورچه کې وجنګي دشمن سره مقابله وکړي دین نه محافظت وکړي چې نه ته دین نشي خرپولی هغه خپل سلیوي سره د دین حفاظت وکړي لکه څنګه مولا حسین علیه السلام هم کربلا کې دا وکړ چې کله د وخت یزید راپاتېږي هغه دا وایي چې نه وحي راغلی وه نه دین راغلی و نه څه کتاب راغلی و نه څه پیغمبر راغلی و نعوذ بالله دوی باندې هاشم عصي وه قدرت حاصلولو لپاره یوه بهانه وه دې ځای کې بیا امام حسین علیه السلام بیا وظیفه جوړېږي چې هغه مدینې کې نه کیني بلکې راشي کربلا ته بیا کربلا جوړه کړي اندیشان سره نن هم امام ته وظیفه جوړېږي چې بیا امام ته څه کله دین باندې خطر راشي دین ته کله خلک نقصان رسوي هغه امام ته شکل کې یو منبري ویلی نه وي هغه امام ته شکل کې یو عالم ویلی نه وي چې کله دین کې بدعتونه پیدا کوي بیا همدې وجه امام یوسف للعالم أن يظهر علما إذا ظهرت البدعة سكل بدعات ظاهر شي فللعالم أن يظهر علما بعلم ولواجب سكل بدعات ظاهر شي أقبل علم ظاهر شي خب شهداء لړل مرچي ته وجنګیدل اټوله خو یا مرچي ته نشي تای کوم انده اټوله یا مبلغین نشي جوړی دی کوم اټوله یا انبیاء نشي جوړی دی کوم 1,24,000 پیغمبران دي کنه اوس اټوله انبیاء یې بیا مثال اټوله د خدا پرست د خدا مخلص بندگان بیا خو څه ضرورت نه اټوله کوم مبلغین شي اهل الاسلام کې پاک کسان شي لکه څنګه یو روایت یاد دی لو اجتمعت الناس على حب علي لما خلق الله النار كاتشين دخلك لمولا علي محبت باني على جرش انه خدای اصلا جهنم خلق نه وکړي خب اټول شهدا یې مرچي کې هم نشي جنګیدل بس شهدا اوس ورسته هم یو گروه ضرورت دی هغه صالحین الیک صالحین ضرورت یاشته و الشهداء والصالحین صالحین قاصد صالحین رسول الله کوم دین راوړی دی اهل السلام هغوی دین ورسول تبلیغ وکړلو کما حقه یې ورسولو شهدا خپل وینه کې دین محافظت او صالحین کار پیدا کوونکي دي یعنی د دین کوم احکام دي هغه پیدا کړي مشرک شهدا اوسې پښتیبانی وکړي شهدا مرچي کې جنګيږي مبلغین دین حفاظت کوي انبیاء دین راوړی دی دا صالحین کسان چې کوم دي دوی دین باندې عمل وکړي پیاده کړي مشرک رایج کړي اوس که دین باندې عمل نکړي خو دین اصلا مثال امام تاسو مشرک استګ راغله مثلا اټوله ادعا کوي چې مشیاوي که اوس اشیاء او صفات ورکې نه وي چوکیا عزت اشیاء شته مثلا ټول باندې اوس مثال خبره کوم حضرت ته چوک نه رچې مثلا نه عزت اشیاء شته ایزا وهابیون خو کله مثال ازاداری ته رسي المنظر و جا وغیره دا شون کوي چې اشیاء دا شته کنه دی خب بیا څه وحسن اولئک رفیقا انده بهترین رفقت بهترین دوستی دي چې انسان د وڅلور ګروه شمول شي ما ذکر کړی چې دا آیات د صوبان رسول الله صحابي او هغه جواب کې نازل شوی و څنګه رسول الله یا رسول الله
زما تانگ شي راشم تاسو رات کوم په قیامت کې جنت لاړ شم جنت کې بیا تاسو نه قسم بیا څه وکړم رسول الله عاشق و رسول الله چې سر ټیټ کړو غلش ولې وغه بعد د عیا نه زیات شو خپل کې ما ته سیموي ته حد کوي قیامت کې مسیر ما سره نه وي هغه ته سوم واکسي هغه ته سوم نشو هغه واکسي هغه نه صالحین با صالحین ساعت صفات بیان شوی څه کدا چوت ورکی هغه د رسول ورو سره شمالي یو روایت ډیر مخکې پراو کړ ځان ته مرولو عربي نمبر نه بوښه څه انځه مو تر چې مولا غلام تاسو جنات اريد ان ادخل معك الجنه یا معكم بهر حال نه ټول مخکې پراو کړی ځوان څه مضمون روایت مولا ته چې غلام تاسو جنات کې داخل ان تاسو سره او جنات کې مولا ته کیس اتحبنا اهل البيت مو اهل البيت سمينا مين ساتي مسلمين اشتاق نعم يا ابن رسول الله احبكم حتى من نفسي محبت تو ستم وصرت محبت خپل ځان خپل سیرینا زیات خپل نفس نه زیات سم محبت ستم اگر بعد مولوی صلی الله لو احب رجلا حجرا لحشره الله معه خدای باندې قسم دې چې یو کس خېوي دې سره هم محبت کوي کنه دې دې هغه دې سره شمار کوي تاسو نو شئ كغيب يا موسوع نعرة تكبير الله أكبر نعرة رسالة يا رسول الله نعرة هيدري يا علي نعرة هيدري يا علي يا علي يا علي مدد يعني إنسان كأهل البيت عليه الصلاة والسلام محبات كين أهل البيت عليه الصلاة والسلام معشوق هم كيجي يبلغ عن رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 خصال من عمل بها من أمتي حشره الله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بالكم معي أي مصداق حتى صفات شوكي والكيوي رسول الله إما أمهات الناس حتى صفات شوكي والكيوي خداوند علم به عکس سلوور گروه شمار کنید انبیا و سر صدیقین و سر شهدا و سر صالحین و سر کسانی آیه کرد بالکل معاشه اقوینا اول بی سیانس تیم زیاد نخرم من زوج حاجا چو دی و حجی دی زیارت یعنی حج روان دی اغه مقدمات فراهم کرد زادی راه رو فراهم کرد سلاش حج نکسانی خواهد پیسی دیگه یعنی مثال مهاجرین وقت هشت دلارم بل تا ایسراش هم تا مثال واسط نیست وقت پیسی وقت هشت دلار شد یا سلاش هم حسین شم زیارت تا عروس هم زیارت نجات مولا تا کربلا تا شد مشهد تا یعنی چهار تا دی حج خرچه کول یا چهار تا دی مولا اهل بیت رسول زیارت و خرچه کول سلاش شد دا کس کرمت که زمین رو حساب سرایی دویم و اغاث ملهوفا یو کس درد دی خوڑل درد که گرفتار ده غمگین ده اغه نه درد لیکار یغه اغاثه کول یعنی اغه سره مدد کول اغاثه استعانه یغه مدد کول دریم و ربا یتیمه دیو یتیم سر پرورش کول سرپرستی خپل خسته یعنی یتیم وسطی یتیم پرورش وکړي دا بیا څه قیمت کې اهل بیت رسول سره انبیا و سره شهدا و صالحین سره څلورم و هدا ضالا یو گمراه هدایت کړل کته ضال به شکل مطلق راغلی ټول طلبای پیل ضالا یعنی که فارسی کې ترجمه کوو چې یک گمراهی را هدایت کند اوس گمراه یا دین کې گمراه ده یا مثال یار سره غلط شویده حرام تروان ده طوری محترم که حرام کجاست حرام چی داره تو تیار آخره زن مثال خروف ثواب گردید سرسر است به صوت مثال دور دایی که غلط بشه که بیا اصلا حرام تو دوباره شد گاهی یعنی کی نرسید دریا کی نرسید کسی درک این لاست نمانی سی کار رسید یو مباشرتا میاد درک یو بالواسطه واسه دیسم سال بس تورا توشه کار کیو بچو سال بگی تیز ساعت سب دو پنکه ای بختنی که اساس بدیم اهل بیت لسون کار هم اندازه کسون جسا هنی ولال بیا دین کی گمراه کسون لو علم الناس محاسن علوم من علوم زاس رواته لاتبعوا
لپاره کې علوم محاسن نه خبر شي او خپل په خپل یې اتباع کوي همدا مثال چې ما دې یې نه کنه علوم اهل بیت محاسن په کار درو بیا خپل خلک بیا سید دین ته اهل بیت اسلام مغا سیاق په کار درو د سینې مثال یو سړی ګمراه دي ته لا شک گناه کلی تیزان هست میتونم زن شاید خواهر نور بیان کی کنه کزان تو در نقدی بود ایتلا سبزاری بود دلی که واقعا اون پروال سوا یو جوانو همیشه دپاره صاحب الله سبزاری لیدای دیونه لیار چکاله زن که تا دیر احترام تایرو خریدونه چرا تسی نمی سر توی سر گناهکار مندایم ایسی واقعی چی باندی دست چولی باندی دست لیاری باندی بستی اختیار نبا نه با پسیدای شد نه منظر پتوای شد بس ارنیوار سیدونه واقعا عرفا داشتی علما داشتی ده اهل بیت و پیروکار داشتی سوی گرنا تو کرده تو وی کلیه دیایی ده جوان باشه گناه اندر باست انداری نموایی میزنه کسان چوب وقتی به جای دست پردار باندی و چی به جای دست مغزه که تا مثال پټ بتوي سره مثال په کار نه کوي انځنو راخبري بیا څه دسي مجلس کې یای نه څه مثال چې خو برابر مجلس چې مثال چې یو بو کې نه شرموال تا خو تبلیغ نه دی ده اهلیت رسول منکو شیوانه داخلته حتی کوي المؤمن اعظم حرمه من الكعبه مجنن لله المؤمن تحت حرمت حتی پاک یا حرمت پامالکو ورپس گناه وقت بجای دست تا تبلیغ کرده تا هدایت کرده تا نعوذ بالله تا حرمت پامال کو عزت خراب کو بکار نمو اهلیت سلی اگه جوانی یک سم مغاوری زوال چه کلمات آیت یا سبزاواری بولیده همو گناه تا قدم کی نخ توبه مکنه حتی دیگه دا پوری بیسر دا کس تحجد گذار بگازه دارم انزام صفات اطعم جائعا یو وگه معنی دیگه انا که مثال این طرف تا این سوال تو کیسه نه چیزی مثال زنگان شکل کیا فقیران شکل کی یزن مثال چی سازمان رو میکنه بکار که انسان تاسو چونه کی خپل سعود خرڅې ماته څه کوي نه مسافر دې مړی کوم باندې وي څه مسله بنوي واروع عطشان یا یتگی تدش بجام صفات وبدا بيكرهه سيراب دكرهه بلکہ موضوع عطشان کی صرف انسان کا اروع عطشان کوي سے کوي ولې کومش نه کوونه دې شرایط د حدیث مستق جو چې څنګه ولې دا ګرمینه بزړول شي د پونی پوچول شي کې شرایط د حدیث مستق شي وام صفات وکسا اوریانا به لباس ته د لباس ورکړل یو غریب ته د جامې ورکړل سلام سم ده سړی لباس ته ګرمه مسم کې ګرمه ولا لباس ته ورکړل دا کسانی چې د کوم صفات ورکوي اخیری وصلنا في يوم حر شدید هغه کس هغه ګرمو شپو کې ګرمو شپو یعنی ګرمه مسم کې روزه ساتي ګرمه مسم کې د جون جولای یو ته وړو وړ ګرمه کې روزه ساتي دا کس چې قیامت ورځي څلور کسونه سره شروع کیږي انبیاء سره صالحین سره صدیقین سره یعنی اهل رسول سره او صالحین سره شهدا سره اندوره کفین بس تم رجاء بخواستن المزرعه غلط ذكر مسائل تبارك وتعالى صلى الله عليك يا فاطمة المعصومة صلى الله عليك يا ابنة موسى بن جعفر صلى الله عليك يا أخت الرضا أزغراني حسين بيبي مسيا سلام الله عليها شهادات ليزتي الشهداء إن عند بيبي مسيا سلام الله عليها شام غریبان متن بی بی کلکم ترت لنا
خالق ټول مؤمنانو کوم کې اول شي आवाज وکړه یې څه کله بیبي قوم ته راغلله قوم والا مؤمنانو بیبي استقبال د پاره بازار خپل کړو یای څه کله بیبي سوي مقام ته رسېدلي وه هغه ځای کې ظالمان ورباندې حمله کړې وه بیبي یې څه وروڼه وریارونه شهدا شوي ځکه کله بیبي څه قوم ته راورسېدله قوم والا استقبال پاره راغلي وو خو یو عجیب دستور و دغه دستور اوس هم قوم کې بیبي معصومه سلام الله علیها صریح کې اجرا کېږي نن که تاسو بیبي زیارت کې لیدلي وي یا هم بېګا لیدلي وي د بیبي څومره خادمون دي هغوی دغه دستور اوس هم اجرا کوي بیبي شهادت ورځې ټوله خادمان تور لباس واچوي بیا بیبي استقبال والا هماغه دستور کوي یعنې څه کله بیبي قوم ته راغلې وه ټولو مؤمنانو تور لباس شولی و بیبي ته یې تسلیت کړه یعنې څه بیبي وړونو وریارونو غم هم لیدلی و فکر یې وکړ څومره شکل و رضام هم شهید شوی ده عزاداران حسین کوم والا خلکو هم د بیبي استقبال کړی و خو مور یو منظر بل یو طرف چې هغه ته هم خلک استقبال ته راوتي وو د بیبي زینب سلام الله علیها استقبال ته هم خلک راوتي وو هغه اول الله حرم ته هم خلک استقبال لپاره راوتي وو خو ډېر غټ پارک وو کله کوم ته بیبي معصومه سلام الله علیها راتلله مؤمنانو ورباندې ګلونه یې ورباندې وورول اما شام بازار کې هم الله حرم باندې ګلونه ولیدل خو دوو منظرو کې فرق و دلته ګلونه بمعنې ګلونه ولیدل اما شام بازار کې ګلونه کله ولیدل څه کله بیبیانو باندې ګل ولګېدل بیا به هغه ځای زخمي شولو عزاداران حسین نوحې کې وویله که نه نوحې کې وویله تاسو واورېدله څه ته هغه بیبي نه وي څه تا باندې شرونه کړي دي عزاداران حسین یو اردو والا شاعر یایي څه پرده دنیا کو سکانے والی آئی بازارو میں زینب عزاداران حسین هغه بیبي زینب سلام الله علیها هغې بیبي به مؤمناتو ته پرده خیاله هغه بیبي بازارو ته راغلې دي عزاداران حسین یایي څه کله بیبي شام بازار ته وارده شوله یایي څه بازار کې پردې ولیدلې عزاداران حسین کله څه بیبي پردې ولیدلې یایي څه بیبي ورته وویله زما شه کوپې بازار نه شام بازار لږ ښه دی ځکه څه دلته پردې لګېدلې دي کوپې بازار کې پردې نه وي یایي څه اولاد ورته ویل څه بیبي دا پردې موته نه دي لګېدلې دا پردې یزید ملعون خپلو سترګانو ته لګولي دي یایي څه که دا شی وي نو بیا به ما چوکیداربان ته نه رسي یایي څه یې ورته تر علي الجلاله کې راغلله عزاداران حسین یایي څه کله مولا علي الجلاله کې راغلله یایي څه عامې سترګې وغړولې مولا حسین هغې نیزې ته یې سترګې وکړې څه کوم کې د مولا حسین هغه مرغلره وچاته شوې وه یایي څه مولا حسین سترګو له کور ته اوښې راوالې وې زبانې حال کې د مولا حسین خور ته یې د خورې زینب نوزه کربلا ما فتح کړه شام دربار فتح کول دي تا ذمہ داری ده. ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين